سلامونه ملګرو بیګا په 100 لیګ کې پر راشد خان باندې پولارد 15 چکې په مخه واخلې دي. پولارد یو داسې کلاړی دی چې د الریډي ریټایر شوی دی. په آی پی ایل کې د ممبئی انډین بیټینګ کوچ دی. په تیر شوي پی ایس ایل کې د کراچي کینګ له 2 میچونه ګټلو. کراچي کینګ تقریبا 2 میچونه ګټلو او دواړه ول د خپل بیټینګ باندې ګټلو. او اوس په 100 لیګ کې د راشد خان غونته بازار باندې د بیګا 15 چکې په مخه واخلې دي. چونکه راشد خان خبرونه کړو داسې خراب بال وډومنه بال چې کوم وډومنه چکه چې دواله و هغه بال راشد خان خراب کړو. ځکه شارټ بالو دته په بیک فوټ لاړو او په لیګ سټمپ په چکې پیوله په میډ وکټ باندې بیا دوه چکې په آف باندې لانګان باندې ولګېدي او بیا یو چکې په سټریټ وخلې و تقریبا. نو هغه کې راشد خان خبرونه کړو خراب بالونه نه کړو خو پیچ چې کوم هغه د بیټینګ پیچو بال په بیخي ټرن خوړونه راشد خان پکې صداسي قصور نشته کدا بل بالر هم وي او د سپین ډیر زیات زخه طریقې سره وي. سپین بالر چې کم دی د خه طریقې سره وي چې کله په پیچ باندې سوینګ ني چې کله پیچ باندې بال ټرن نخري نو دی بیا خبر بیټینګ کوي پولارد. نو یو ځل بیا ځان ثابت کړي چې غوړې ډیرم بوډا شم ازمره کډیرم جوړ شي نو بیا ته هم د ځنګل زناور یریږي. د مکمل سکور کارت سره شریکوم راشد خان باندې 15 چکې څنګه لګېدلې دي. ټرنټ راکټس د طرفه راشد خان گیم کوي او ساوثرن بریو چې کم دی دا پولارد دی ټیم دی. راشد خان د ډومبنه بیټینګ کړي چې په 100 بالو باندې 126 رنونه کړي اته کلاړیان اوټ سکور کم کړو جی 100 بال 100 لیګ دی جی هر اننګز کې 100 بال وي. ټام بنټن 17 بال 30 رنونه کړي دي. لایت 14 بال 16 رنونه. الیکس هیلز 14 بال 15 روټ چې کم دی 12 بال 14 پاول 14 بال 14 ولس بالو باندې 19 ګریګوري کړي دي. راشد خان په 2 بالو 15 رنونه کړي دي. اماد وسیم په 3 بالو 2 رنونه. لیکوډ 2 بال 0 سیم کوک چې کم دی په 1 بال 4 رنونه. اماد وسیم دلته فیل شوی دی وروره. کته راشي تاسو د دغه دی بالنګ وګورئ د ساوثرن بریو بالنګ وګورئ چې پکې د پولارد دی ټیم د اکیل حسین شل بالو باندې یو دیر رنونه یو وکټه. جوفرا آرچر په شل بالو 13 رنونه 2 وکټې. میلز په شل بالو یو کم سلويخ ایکسپنسیو صابر شوی دی وکټ یوم نه دشته. بریس کم دی په شل بالونو 14 2 وکټې خبالنګ کړي دي. کریس جورډن په شل بالونو 22 او 3 وکټې خبالنګ پکې کریس جورډن کړي دي. اوس د راشد خان دی بالنګ وګورئ او د پولارد دی بیټینګ وګورئ جی. الیکس ډیویس په 19 بالو 28 رنونه. جیم وینس په 14 بالو 28 رنونه. فلیچر په 4 بالو یو. پلوی په 15 بالو 15. لوري ایونز په 3 بالو 2. پولارد په 23 بالونو باندې 15 رنونه کړي دي چې رن اوټ شوی دی. بیا چونکه دا 15 چکې کې په چاري پر راشد خان نه وی لګیدلی نو د ټیم هم ګیرو ګور میډل اډر فیل شوی دی. دا میچ بیا د پولارد دی نشو ګټلې خو هغه 15 چکو میچ خراب کو. اکیل حسین په 9 بالو 15. کریس جورډن په 2 بالو 8. آرچر په 3 بالو 2 او بریس کم دی 0 بال 0. دا راشد خان د طرفه لیکوډ لس بال کړي دي 13 رنونه ور کړي وکټ یوم نه. اماد وسیم شل بال کړي دي 21 رنونه وکټ یوم نه. سیم کوک په شل بالونو 15 رنونه 2 وکټ خبالنګ سیم کوک کړي دي. راشد خان په شل بالونو 30 رنونه ور کړي دي او یو وکټ ایکسټری ده. ونکه راشد خان ډومبني 15 بالونو باندې صرف او صرف 10 رنونه ور کړو. په ډومبني 15 بالونو باندې 10 رنونه ور کړو او اخرنی 15 بالونو راغ ډیر زیات ګران ثابت شو چې پاغي 15 چکیو لګي دی او 10 رنونه په ورکل. جان ټرنر په شل بالونو 24 رنونه 3 وکټ خبالنګ پکې ټرنر کړي دي او لیویس ګروګری په 9 بالونو باندې 8 رنونه خبالنګ دوهم کړي دي. د وکټ لحاظ سره جان ټرنر خبالنګ کړي. دا مکمل سکور کارډ چې په دې کې چې کم پولارډو هغه په راشد خان باندې 15 چکې واخلوي په دې میچ کې. دا مکمل سکور کارډ ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو وسره.